من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. سورة العنکبوت اسلمی سپارے آیت نمبر 12 پرندے بانے لگ تفصیل شے ہو نندے آخری آیت انہم لکاذبون دے بانے لون تفصیل ننکو انشاءاللہ. سورة العنکبوت کے دے امتحانات بیان دے کہ دا دنیا چی دا امتحان گاہ دا. مخی سورہ قصص کے دا انبیاء علیہ السلام دے ابتلاگانو دے امتحانات بیانو کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا مونږ چکم تکلیفونا مصیبتونا امتحانات راغلو دا پر یو ورځ راغلی نو ورځونه به شپې جوړې شوې. نبی علیہ السلام فرمائی د ټولو نه زیات تکلیفونا مصیبتونا امتحانات دا په انبیاء علیهم السلام راتلل داغی درجه با اللہ اوچتولی داغی نروستو چی اللہ تا سمر یو سڑے نزدی وی امر اغبانی دیر امتحانات راشی دیر نزدی دیر امتحانات چی لگ نزدی لگ امتحانات او چی بیخی لری نبیا امتحانات نرازی. کافر مومنان بانی چی امتحانات رازی داغی گناہونا معاف کی گی چی آغای پاغی بانی صبرو کی. یو دریم قسم امتحانی چی آغا پا کافر او مشرک بانی رازی نو عذاب وی او دنیا کی آغای ذلیلو کئی. یو بل قسم امتحان دے چی پا مومنان رازی یو د گناہونو د معاف کېدو لپاره راځي او بل مومنانو ته الله وارننګ ورکوي تنبیه ورکوي لکه معصوم غلط کارو کی مور پلا سزا ورکوي استاد سزا ورکوي. داسې چې کله مومنان ګناه کوي او توبه ترې نه وباسي نو اللہ سورہ روم کی وہی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. زمکہ کی چی عذاب رازی دا انسان دا اعمالو دا وجہ نرازی چی دا اعمال بما کسبت ایدی الناس پس سبب دا ہے چی کڑی اللہ سنو دا خلقو یعنی په سبب د اعمال زیات کارونه سره پلاس کوي د عمل د وجینا د باندې تکلیف راشي مصیبت راشي داغي وجه خیل یذیقهم بعض الذی عملوا دې دا پاره چې اوسه کوي سزا د بعضی عمل چې دای کړی وي لعلهم یرجعون خاخا چې دای روګرځي د بدعملینا روګرځي الله تا
نو شاگرد ته استاد سزا ورکوي، بچی ته مور پلار سزا ورکوي، نو دا د ده فائدې وي، د ده پکې فائده وي. داسې مؤمنانو ته چې الله تکلیف او مصیبت په دی راولي سزا ورکوي، نو د دوی پکې فائده وي. چې غلط کار وکړي نو لیذیقهم بعض الذی عملوا، دې لپاره عذاب راولي چې دی کوم عمل کړی وي چې د هغې تنبیه او وارننګ ورته میلو شي لعلهم یرجعون. خامخا چې دی روګرځي د ګناه نه د بدعملۍ نه روګرځي الله ته. بل مؤمنانو باندې امتحانات چې راځي نو امتحانات داسې لکه کالج کې مدرسه کې نه امتحان اخیستی شي، که امتحان نه ورکوي ورکول نه غواړي داخله نه کوي امتحان ته بیا په امتحان نه راځي. دارنګه یو قسم امتحانات هغه په دین کې دا دي چې ته دین بیانې نو امتحانات په در باندې راځي، او که دین نه بیانې قرآن نه بیانې حق نه بیانې بیا به امتحانات نه راځي. دا ستا اختیار دی. اوس کو قرآن بیانې قرآن زکه په دې عمل کې دا بیانې نو په تا باندې به امتحانات راځي. اول با